بسم الله الرحمن الرحیم. اکثرو خلکو ته دا مسله غیر راځي او بیا غي ګرځي تپوس کوي چې یاره اوس دې سره مونږ څه وکړو. هغه دا ده چې یاره په اوبو کې زمونږ نه پی هغه ورتوی شول، نو اوس په دغې اوبو سره زمونږ لپاره اودس کول، دارنګې غسل کول دا جایز دی او که نه دا جایز نه دی. نو دا خبره په ذهن کې ایښودل هغه پکار دي چې اوس به مونږ ګورو چې دا پی په دې اوبو کې څونه ورتوی شوي دي. که د دې پیو مقدار هغه ډیرو او دونه مقدارو چې د اوبو هغه رنګ هم د پیو د رنګ سره یو ځای شوي او هغې اوبو هم سپین رنګ اغوستی او څه رنګ چې د پیو رنګ دی، نو اوس په دغه صورت کې په دې باندې اودس کول او په دې باندې دارنګې غسل کول دا جایز نه دي، ځکه دې ته اوس څوک اوبه نه وایي بلکې دا هغه د پیو رنګ ته بدل شو. نو که تا چاته وښود چې دا څه څیز دی نو هغه به درته وایي دا پی دی، خو که دا پی هغه دې ته دونه ورپروت وي چې دې سره د پیو هغه رنګ اوبو نی اغوستی بلکې د پیو د اوبو رنګ اغوستی، نو اوس په دغه صورت کې دې ته څوک هغه بیا پی نه وایي چې چاته یې وښیي نو دا وایي دا اوبه دي او څه څیز ورسره میلاو شوی دی. نو اوس په دغه صورت کې په دې باندې اودس کول هغه بیا